نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن در سره ډیره بهترینه ویډیو شیر کوم. نو تاسو اول دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس بیا راځم یو څو خبرې زه ستاسو سره کوم. محترم تاسو دا ویډیو کتله، غالبا دا کس کم دی د واده زلمی دی او واده دی، نو د هغې چې کم دوستان او ملګري دي ټول را چاپېره شوي دي او غیر چاپېر دنه ولاړ دي او په ده باندې چې کم دی څوک پې انډې ماتې په سر ول او خدای خبر څوک پې تیل اړوي او څوک پې رنګونه اړوي، څوک څه کوي، خو چې څه دي چې هغه پې هغوی د پاسه اچولي دي. نن چې کوم دی په معاشره کې چې کوم دی دا بدقسمتي ده، زمونږ په نوجوان نسل کې دا بدقسمتي اوس راوتې ده. د واده زلمی شي، واده یي، بس دا رنګونه په چا باندې چې کوم دی هغه سپریګانې دغه څیزونه په چا باندې خلک کوي، دغه رنګ چې کوم دی د چا په سره باندې څوک انډې ماتوي او دا چې کوم دی دا خلک ډېر بهتر کار کوي او ډېر ښه کار یې ګڼي. دا خلک چې کوم دی ډېر یو ښه کار ګڼي، په دې باندې فخر کوي، په دې باندې خوشحالي محسوسوي چې یاره بس موږ د واده زلمی دی، بس د هغې نه جامې شلوه، هغه چې کوم دی بربنډه وه، د هغه بېعزتي کوه. نو زه حیران یم چې په دې معاشره کې دا خلک په کم طرف باندې روان دي. د قرآن او د حدیث او د دین اسلام نه موږ دومره لرې شو چې موږ اوس د خپل مرضۍ کارونه کوو. په واده کې چې کوم دی موږ دې ته نه ګورو چې د اسلام کار به دې کې څنګه دی، خو نه خپله مرضي کوه، رواج کوه. دغه رنګ په غم کې موږ دې ته نه ګورو چې اسلام مو د زوی، خو خپل چې کوم مرضي کوه او رواج کوه. نو محترمو، دا آخر به چې کوم دی دا خلک په کم طرف باندې روانېږي. نن داسې دور دی، یو سړی کوي چې یاره مولي صاحب ته شابه تقریر وکړه، په جنازې کې پاسه چې کوم دی تقریر وکړه، شا پلانکي ځای کې مړی شوی دی، ته څه بیان وکړه، څه خبرې وکړه. هېڅ خبرو ته ضرورت نشته دی. کم سړی نه دی پوه چې په خبرو راشي، نو بیا خو به دغې سړي نه ملا جوړ شي، د دغې سړي نه به بیا مفتي جوړ شي، د دغې سړي نه به چې کوم دی بیا علامه جوړ شي. تا ته به دومره خبرې وکړي، ته به وایې چې بس د دې په ځای مې د ځان په ځای باندې مې دا امام کړی او د ځان په ځای باندې چې کوم دی په جومات کې دلې تقریر ورکړی. چې کله به خبر راشي او چې بیا داسې عام حالات شي، نو بیا به چې کوم دی دغه د شریعت نه خلاف کار کوه، چېرته رواجونه کوه، چېرته چې کوم دی رسومات کوه. نو محترمو نوجوانان، دې ته چې کوم دی زما خصوصي چې کوم دی درخواست دی او دې ته مې چې کوم دی یو خصوصي پیغام دی چې نوجوانان د دې کار نه ځان وساتئ. غلط کار دی، شریعت نه خلاف کار دی. که ته وایې چې نن زما د ځوانۍ دور دی، نن زه نوجوان یم، نو دا نوجواني ای په صحابه کرامو نه ده راغلي، ای په نبي علیه صلات وسلام نه ده راغلي، ای چې کوم دی دا په تابعین او په تبع تابعینو باندې نه ده راغلي. دا په دې خیل قرون کې دا نوجواني نه وه که نه، په هغه وخت کې چې کوم دی تش بوډاوالی و او دا نوجوانی په دې نن سبا دور کې ده. داسې خبره نه ده. خپل خواهشات به چې کوم دی په تندر لګي د اسلام دپاره. چې کله اسلام تا ته کوم حکم کوي، هغه حکم به منې او خپل نوجوانی او د خواهشات دې ستا په تندر ولګېږي. دا چې کوم دی که موږ دا رواجونه کوو، د خلکو چې کوم دی د واده زلمي ته چې کوم دی په سر باندې دا انډې ماتو، رنګونه له په سر باندې اړو، دا سپریګانې به کوو، څوک بس مختلف څیزونه کېږي. ما په معاشره کې داسې نو ډېر ولیدله، خلک یې په پالنګونې کوي اوچتوي او څوک چې کوم دی په دې باندې په کټونه ماتوي او په کټونو کې اوچتوي. د هغې مشران به ولاړې، پلار به ولاړې، تره به ولاړې، ماما به ولاړې، خو په دغې ترم افسوس، په دغې پلار م افسوس، په دغې ماما م افسوس چې ستا د وړاندې دغه رنګې چې کوم دی ستا بچی دی، ستا خوری دی، ستا وراره دی، دا کار کېږي او تور د چې کوم دی تماشې کې او داسې یو لوی موبایل به راواخلې چې کوم دی د بلاک نه به غټ موبایل ستا سره هغه به راواخلې او ویډیو به دې شروع کړې. دا نه ګوره چې کوم دی زما دا خادي به کوم طریقه باندې، زما چې کوم دی دا غم په کوم طریقه باندې دی. ای اسلام د دې کې څه وایي، د اسلام په دې کې څه حکم دی. نو محترمو، هر سړی ښه پوه دی، هر سړي ته ښه پته ده، خو د عمل انتهایي کمی دی. عمل پکار دی چې موږ عمل ځان کې راوړو. خلک وایي ګوره د عمل مثال په شان چې کوم دی د وړو او
دا علم او دا پوی مثال چې کوم د په شان د مال کې چې لږ علم یې خو چې ستا عمل به ډېر وي نو کو ستا سره مثال در باندې د دنیا د هر څه معلومات دي بیا دغه معلومات دي دغه بیا علم نه دی داسې معلومات دومره کافرانو ته دي ورشه کافرانو ته پوه شو که په خپل اسلام کې به دې راکېږي دومره معلومات د هر چا سره وي خو نه هغوی عمل نه کوي مونږ مسلمان چې کوم دی مونږ به عمل کوو د عمل به خیال ساتو نو په ما او تا کې به هغه فرق شي نو الله رب العزت دې موږ داسې غلط کارونه د داسې رسوماتو نه د داسې بدعاتو نه د داسې رواجونو نه وساتي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین